په ټول امتونو کې غوره امت سيو او په دې دنیا باندې د حکومت کولو حقدار مونږ یو په دې دنیا باندې د حکومت کولو حقداروم سيو مونږ حقدار یو وې دا نور چې دي قومونه که مسلمانان دي کار سي وې د دې مثال د ګړو د بيزو دی د دې مثال وې د ګړو د بيزو زما خبر کویږي مطلب که زموږ ضرورت ته پوره کېده خاک نه پوره کېده لاله والا کوم دا د غي نظریه ده اغه دویمه خبره کوي چې موږ په دې ټوله دنیا خپل برتری جوړول غواړو نو زموږ مخه ته دیوال یو اسلام او مسلمان دي نور قومونو کې دا طاقت نشته زموږ مخه ته دیوال چې موږ برتری جوړو او موږ په دې دنیا ورلد آرډر قائمو عالمی حکومت قائمو دا زموږ حق دی موږ ویلو اصولو کې چې اوس وخت کې دې ته ګلوبلایزیشن وای او دې ته چې کمونو ویل کېږي العلماء دا زموږ حق دی نو دې ته چې کمونو رکاوټ چي دي نو هغه سوکتي مسلمان او اسلام نو درېمه خبره مسلمان د اسلام نه بیگانه کوي مسلمان مذهبي طور او سیاسی طور کمزور کوي مسلمان څه طور باندې مذهبي طور او په سیاسی طور یې کوي کمزور دا کمزور کوي چې څنګه در نکیږي مسلمان په مذهبي طور او په سیاسی طور باندې څه کوي نو دوی دوه قسمه سازشونه جوړ کړل یو مذهبي سازشونه دته استشراق وای او دویم سیاسی جالونه دته استعماری جالونه وای استعماری جالونه زدا نمونه تاسو تر دی وجه اخلمه زوام که تاسو بیا لکه مواد پیدا کوئ نو په دې نمونه به ته پیدا کیږي تاسو ماشاءالله سبحان الله الله د بد نظر اوساته زما په دې خبرو باندې اکتفا مکوئ لکه کېدې شي چې غلطه وام سپته لګي ستا تحقیق خصه ته ورسی دا خو صرف چې کمنو یو ټکی را یادولې نو دې مذهبي جالونو ته استشراق وي دا غي مقصد دی مسلمان په خپل دین بدګمانه کول او مسلمان بدعمل کول د شبهه او د شهوت د وجې یو شبهات تی او بل شهوات تی دا فکری جګړه الغزو الفکری د دې یو هدف دا دی چې مسلمان په خپل دین بدګمانه کا چې د دې دین نه ووري د دې دین نه ووري شکونه ولا پیدا کا کله د آخرت باره کې کله د پیغمبر باره کې کله د قران باره کې کله د احکامات او د حدود باره کې دارنګي دویم په دې دین نه د دې دین نه واړو د عمل نه واړو شهوتونو د وجه مال دولت دنیا دعوت خيستا کا چې د دې دین نه دی ووري دا مختلفو طریقو سره بیا دی دا کوي شبهات تی شهوات تی د دې چې کمندنو پورا کار دی لگا دای دی استشراقی جالونه دته استشراق وي مسلمان په دینی ډول باندې کمزورې کول رونو مونږه د مدرسو کې ناسیو نو مونږ الحمدلله محفوظ یو الله دې مونږ محفوظ ساتي الله دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکي ورونو مونږ کله کله داسې د کالج ملګرو سره ملګری یاران دوستانی کله کله کینو یا چې ته بیان کې څه خبرو کو نو بیا ملګری ملاو شي نو هغه بیا مونږ ته وایي چې مفتی صاحب نن سبا کالجونو کې څه کیږي او کمی خبرې مخې ته راځي ما یو پیر په پېښور یونیورسيټي سره خوا کې د دیوال په دیوال یو ځای کې بیانو نو ما بیان وکړو قدرتی طور په کې داسې خبرې را لې او
لګي وګدي به کې تراغلی داسې او ویل شو به خبرې د بیان نرستو یو 15 شپږ د یونیورسيټي الکان راغل او کې ناستل ما د مفتی صاحب د تاج کې مې خبرې وکړې وې د دې باقاعده په یونیورسيټي کې پرچار کیږي او د دې الکان ني هغه باقاعده ګرځي او الکان چې کوم نه تیاري الکان تیاري نو دارونو دغه الکان دای خبرول دای چې کوم نه اسلام صحیح پیش کول دا زما استاد ذمہ داری ده دا زموږ رونه دي دا مسلمانان دي دی قرآن طرف تراغب کول نو دا استشراقی جالونه دي دا نن سبا ډیر زیات دي تاسو به ګورئ د سکول کالج لک پي هغه به کله کله په اسلام په باره کې خبرو کی حالانکه امیان ګوري امیان نو هغه به چرته ونه کی لکه کبي بین ما زامي کنه بالکل هغه وی چې شوله کده دین باره کې ورور ګوره مونږ په کافر کاینا ټیک ته مونږ به د عمل یو خورو ګوره خبرې مبرې په کې مونږ وردا مونږ سومارس هغه نه کوي خبره او دا چې لږ غونډه کې تعلیمي کړي هغه چې کم دنو دا ولي کې دا هغه یو مجبوری ده دا چارج کیږي هغه خو په پويږي نه داغه په تعلیم هغه نصاب کې هغه نصابي ټیکس بورډ کې باغې کې داسې خبري چې دې په دې خبرو راوچتای داسې هغه پويږي نه دا استشراقی جالونه دي دانن سبا ډیر زیات دي استعماري جالونو حاصل داده چې مسلمان په سیاسی تور باندې کمزورې کول سیاسی تور باندې مسلمان کمزورې کول یو بل باندې اخته کول چې د مسلمانانو قوت په مسلمانانو باندې استعماليږي او مونږ ته ني وزګار که وسله د مسلمان دا د مسلمان وسله دی په مسلمان لګي مسلمان ته ودروا او کدارنګي ملکی حالات وي اقتصادي حالات وي لکه نن زمون ټول ارس جدي دا چا پلاس کی دا د بین الاقوام پلاس کی زمون تیل دي که زمون ارس دي زمون نرخ خپل نشتا مونږ له نرخ راځي مونږ پاغي چلیو پاغي باندې مونږ چلیو دا ډیر دي اقتصادي جالونه دي زراعتي جالونه دي دا مسلمان مالی طور کمزورې کول اقتصادي طور کمزورې کول دارنګ مسلمان چې دی اغا اتفاق او اتحاد خرابول سیاسی طور چې کمونه د کمزورې کول په انتظامی امورو کې د کمزورې کول دا غي وې د دې لپاره چې من غوړیو اغه په کې داوم وي چې ستاسو قران ویلي دي چې فضلتکم علی العالمین الله وی چې تاسو په ټول مخلوق غوړه کړی الله ستاسو په کتاب کې دي چې فضلتکم علی العالمین منګه جوابونه وکړل فضلتم صيغه د ماضی ده او د العالمین درې جوابونه مونږ وکړل زمون امت ته وی کنتم خیر امه اخرجت للناس او کنتم د انقطاع د ماضی نه ده کنتم تاسو یی وسم تاسو سګی یی او فعل ناقص ته کنه نو کنتم وسم تاسو سګی خیر امه اخرجت للناس وانی فضلتکم